ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن یکشنبه د مرغومي یا جدې 5 او د ډسمبر میاشتې 26 نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبره وخو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. روان ناورین د هیواد اقتصاد له منځه وړی شي. چین او اروپایي ټولنې د افغانستان وضعیت خطرناک بللی. له افغانستان وګړو سره کومک کوي، مرسته ترسره کوي. بدبختانه دغه کومکونه تر اوسه پورې افغانستان ته نه دي رارسېدلي. قطر او ترکیې سره تر اوسه هوکړه نه ده شوې. فرانسې د هوایي حریم کنټرول لپاره رادار سیستم کابل ته وسپاره. ولی تر اوسه مشخصه توافق له چا سره نه رسوي. د ښځینه او نارینه او ګډ ټولګي سره جلا کوي. د لوړو زده کړو سرپرست پاکستان ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک وباله. نو په درسګاهونو کې هم ډبلوالی راځي. مخکې مثلا په یو درسګاه کې او په یو کمره کې به درس ویل کېده، اوس په دوه وي. او په فرانسه کې په یوه ورځ د کرونا 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. ډېر ښه راخلاص. اوس هم بشپړ خبرونه. زه جان محمد مومند یم. افغانستان سره د نړیوالو له لوري د ژمنیو مرستو ژمنه په سمه توګه نه ده عملي شوې. تازه ملګرو ملتونو او ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روان ژمی خطرناک بللې او په بیړنیو مرستو یې ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې سږنی ژمي کې له افغانانو سره د خپلو مرستو کچه له 80 میلیونه یورو 300 میلیونه یورو ته لوړه کړه. په همدې حال کې اسلامي امارت وایي بشري مرستې دوام لري او تیرو 4 میاشتو کې زرګونه بېوزله کورنیو سره مرستې شوي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ډونر هیوادونو د افغانستان روان ژمی خطرناک یاد کړی و. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو کچه له 80 میلیونو یورو څخه 300 میلیون یورو ته پورته کړې وه. خو روان ژمی چې کابو میاشت وړاندې پیل شوی، تر اوسه دغه مرستې په سمه توګه نه دي رارسېدلي. موږ تر خپلې وسې هڅه کوو چې دغه مرستې تر ولس پورې ورسیږي. موږ په کابل کې خپل نړیوال ټیم هم لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ د دغه مرستو کچه له 80 میلیونو یورو څخه 300 میلیونو یورو ته پورته کړې. موږ دغه مرستې د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو له لارې ویشل غواړو. اخوا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین استازي په خپلو خبرو کې د ژمي پر رسېدو سره له افغان ولس سره بشري مرستې اړینې وبللې او په ژر رسېدو یې ټینګار وکړ. افغانستان کې اوسنی وضعیت ډیر له کړکېچه ډک دی. هلته ډیرې ننګونې دي. اوس ډیره اړینه ده چې له افغان ولس سره مرستې وشي، ځکه بشري ناورین به بې ثباتي رامنځته کړي او اقتصاد به له منځه یوسي. افغانستان سره د نړیوالو لخوا تر دې دمه ترسره شوې مرستې غیر نقدي دي او اندېښنې دا دي چې د لیږد بهیر یې ټکنی دی. ټول ټولنیز کومکونو ورته له افغانستان سره کړي وو چې د ژمي له رسېدو نه به مخکې له افغانستان وګړو سره کومک کوي، مرسته ترسره کوي. بدبختانه دغه کومکونه تر اوسه پورې افغانستان ته نه دي رارسېدلي. په همدې حال کې اسلامي امارت وایي د نړیوالو بنسټونو مرستې اوس هم دوام لري او له تیرو 4 میاشتو راهیسې زرګونه بېوزله کورنیو سره مرستې شوي دي. ملګرو ملتونو هم تر دې وړاندې په کراتو ویلي چې د ډونر هیوادونو له لوري دوی ته په بشپړه توګه مرستې رسېدلي او افغانستان ته د لیږد لارې چارې لټوي، خو یادې مرستې د ستر بشري ناورین د مهار لپاره بسنه نه کوي. اسلامي امارت د هوایي ډګرونو د کنټرول په برخه کې تر اوسه له کوم هیواد سره هوکړې ته نه دی رسېدلی. ترکیه، قطر او عربي متحده امارات غواړي د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان یو شمېر نور هوایي ډګرونه مدیریت کړي. کارپوهان وایي دا په سیاسي او اقتصادي برخه کې افغانستان لپاره ګټه رسولی شي او د دغو هیوادونو په موجودیت سره به نړیوال باوري شي. په یوه خبرپاڼه کې بیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د فرانسې هیواد 3 پایې رادار کابل ته رسېدلی. د قطر او ترکیې پلاو د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 4 نورو هوایي میدانونو د ساتنې او مدیریت کولو پر سر د اسلامي امارت چارواکو سره مذاکرات پیل کړي دي.
د ترکیه او قطر د پلاوي له راتګ وروسته اسلامي امارت وایي په دې اړه کوم هیواد سره هوکړې ته نه دي رسېدلي، خو هڅه کوي هوایي ډګرونه په معیاري کچه فعالیت ته چمتو شي. نه خیر، تر اوسه پورې په دې اړه باندې توافق او کوم مشخصه پرېکړه نه ده موجوده، ولې په هر صورت اسلامي امارت په دې لټه کې ده چې د هوایي ډګرونو تخنیکي چارې ستندرد سي او په معیاري ډول باندې د الوتکو د نشستو برخاست، همدارنګه د مسافرینو د تنظیم دا چارې منظمې او په معیاري ډول سي، ولې تر اوسه مشخصه توافق له چا سره نه ده سوی. له دې سره د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د فرانسې هیواد 3 پایي رادار د یکشنبې په ورځ دوی ته په کابل هوایي ډګر کې تسلیم شوي دي. د معلوماتو په اساس د سرتاسري رادار نصبولو تړون د 112 میلیونه یورو په ارزښت د تارس په نوم یو فرانسوي شرکت سره شوی دی. د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویلي چې د دغه قرارداد په اساس به یاد رادارونه د کابل، بلخ او هرات په هوایي ډګرونو کې نصب کړل شي. کارپوهان وايي ډیر هیوادونه غواړي د اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره کابل کې د هوایي ډګرونو کنټرول ترلاسه کړي. مدیریت مشترک از اینا با مدیریت هم از نظر مسائل اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر امنیتی بسیار مهم است برای کشورهای قدرتمند مانند قطر، مانند اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا و خود ترک ها. بنابراین این همکاری هم به نفع مردم افغانستان میتونه باشه. د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوی د 2023 میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د هوایي حریم د کنټرول د رادار 12 سایټونه د افغانستان په 12 برخو کې نصب کړل شي. کارپوهان باور لري چې ترکیه، قطر او متحده امارات په دې برخه کې کار وکړي، له دې سره به د اسلامي امارت اړیکې له دغه هیوادونو سره لا ښې شي. په لویه کې د سیاسي او اقتصادي راکړې ورکړې په تعاملاتو باندې هم اغېز لري د هیوادونو ترمنځ. د امارت د اسلامي د دولت او دارنګه د قطر او د ترکیې د هیواد ترمنځ په اړیکې لا غښتلي شي. په دې برخه کې ټولنیز مسایل هم پکې بحث کېدلی شي، اسانتیاوې به موجودې ټولنې ته، ولس ته، خلکو ته. نو دې ټولو ګټو ته په کتو هیوادونه کوشش کوي چې په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد هوایي حریم د امریکا په لاس کې و. د اګست په 15مه چې امریکایان له افغانستان وتل، هوایي ډګر، رادار او دفاعي سیستم یې ویجاړ کړ. فرانسې، ترکیې، قطر او عربي امارات هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. لوړو زده کړو وزارت ویل له دې وروسته به افغان محصلینو ته بهرني بورسونه د دوی له لوري تنظیمیږي او تحصیلي څانګې به هم دوی ورته ټاکي. سرپرست وزیر چې تازه له پاکستان راګرځېدلی وایي هلته یې د افغان محصلینو ستونزې واورېدې او پاکستاني لوري د حل ترڅنګ ژمنه وکړه چې د کلنیو بورسونو شمېر به هم زیاتوي. عبدالباقي حقاني په هیواد دننه د پوهنتونونو په تړاو ویلي چې د هلکانو نجونو لپاره جلا درسي خونې جوړي او په وینا یې دا چاره وخت او بودیجې ته اړتیا لري. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر معلومات له رسنیو سره شریک کړل. عبدالباقي حقاني وویل پاکستان کې د افغان محصلینو ستونزې له پاکستاني لوري سره شریکې کړې او د حل ډاډ یې ترلاسه کړ. حقاني وویل پاکستاني چارواکو ورته د کلنیو بورسونو برخه کې 1500 بورسونه زیات کړل او له دې وروسته به د کال 1500 بورسونه ورکوي چې د تیر خلاف به د دې وزارت لخوا تنظیمیږي. هغه دا چې من بعد چې څومره سکالرشیپونه ورکول کیږي او د ځوانانو انتخاب کیږي، هغه به د لوړو زده کړو د وزارت ته لاري وي. د لوړو زده کړو د وزارت نه علاوه هیڅ هیواد دا حق نه لري چې یو چاته سکالرشیپ دا ورکړي. او د بخش انتخاب، د پونځي انتخاب، هغه به هم عالی تحصیلات دا کوي. حقاني وایي د افغان محصلینو د ستونزو ترڅنګ هلته د میشتو افغان کډوالو په تړاو هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او هغوی ته یې د خپلواکو پوهنتون وړاندیز کړی دی. سرپرست وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان کې افغان کډوالو ته د لوړو زده کړو زمینه نه ده برابره او له دې امله غواړي همالته ورته پوهنتونونه ورغوي. او دویم موږ د 14 کلن جهاد په شان د پوهنتونونو غوښتنه دا هم ورنه وکړه چې صوبه سرحد کې، پنجاب کې، بلوچستان کې په لکونه مهاجرین دا ژوند کوي. د دې مهاجرینو لپاره د مستقل پوهنتونونو اجازه باید تاسو دا راکړئ چې موږ دوی ته پوهنتونونه جوړ کړو او د لوړو زده کړو سهولت دا ورته برابر کړو. پاکستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سفر داسې مهال شوی چې دلته لا هم دولتي پوهنتونونه تړلي دي، خو حقاني د دې ستونزې اصلي لامل د هلکانو او نجونو ګډ درسي سیستم یادوي.
حقاني وایي د ګرد درسي سیستم له منځه وړلو لپاره په یو میکانیزم کار کوي، غواړي د ټولګیو جلا کولو لپاره ځانګړې ودانۍ ورغوي، خو په وینا یې دا چاره وخت او ډېرې بودیجې ته اړتیا لري. نو په درسګاهونو کې هم ډبلوالی راځي. مخکې مثلا په یو درسګاه کې او په یو کمره کې به درس ویل کېده، اوس په دوه وي. لکه چې هلکان به جدا وي او جینکۍ به جدا وي. دا یو مسله. دویم استادان به هم چې مخکې مثلا په یو پوهنتون کې د 50 استادانو ضرورت و، اوس په د 100 استادانو ضرورت دی. عبدالباقي حقاني ومنله چې پاکستان ته یې سفر وګد شو، خو لامل یې هلته د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان ناسته، ټول ټاکنې او همدارس د درملنه وه. هغه تمه وښوده چې په راتلونکي کې به د پاکستان ترڅنګ د نورو هیوادونو د پوهنتونونو استادان او محصلین افغانستان ته راځي او د دې ځای مثبت تجربې به له ځان سره وړي. مالی وزارت وایي د ګڼو ادارو مامورینو ته یې د 3 میاشتو معاشونه اجرا کړي دي. یاد وزارت وایي ټولو دولتي کارمندانو ته د اسد سنبلې او میزان میاشتې معاشونه ورکړل شوي او دغه لړۍ دوام لري. احمد ولی اقمل وایي هڅه کوي ډېر ژر د پاتې میاشتو تنخواوې هم اجرا کړي او دغه پروسه عادي حالت ته راوګرځي. مالیې وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې توانېدلي چې ټولو دولتي کارکوونکو او ښوونکو ته د 3 میاشتو معاشونه اجرا کړي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. که څه هم موږ د اسد د شلمې وروسته کابل فتح کړی، خو بیا مو هم اسد د میاشتې معاشات ورکړه. بیا د هغه څه وروسته مو د سنبلې او د میزان د میاشتې معاشاتو لړۍ شروع کړه چې هغه مو د جدي تر شروع در مخه، یعنی د قوس تر پایه پورې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته مو ورکړ. اسلامي امارت د راتګ څخه وروسته د اسد سنبلې او میزان معاشات ټولو دولتي کارمندانو ته ورکول سوي دي. د مالیې وزارت د ویان په خبره هرې دولتي ادارې چې د معاشاتو د اجرا لپاره استحقاقونه وروړي، دوی یې د مامورینو معاشونه تادیه کړي او د هغو ادارو مامورینو چې د تېرو څو میاشتو معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي اړوند ادارې سره د ستونزه شریکه کړي. که کومې ادارې پاتې معاشات یې نه اخیستی، دا کیدای شي د هغو خپل تخنیکي مشکلات یعنې استحقاقونه یې تر موږه پورې نه دي رارسولي. موږ ته چې کوم استحقاقونه رارسېدلي دي، بیا وایو چې د ټولو معاشات ورکول سوي دي. اول خو نه دي پاته، بیا که استثناءً یوه او دوې او درې ادارې پاتې وي، دا مشکل د هغو دی چې هغو خپل استحقاقونه پر وخت نه دي راوړي. که څه هم مالیې وزارت ټولو دولتي کارمندانو ته د تېرو 3 میاشتو د معاشونو د ورکړې خبره کوي، خو ډیری دولتي مامورین او ښوونکي شکایت کوي چې یوازې د 2 میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د 3 میاشتو معاشونه یې پاتې دي. پوره 42 کاله وړاندې د جدي په 4مه د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو پر افغانستان یرغل وکړ. په افغانستان د تیرو 4 لسیزو د جګړو پیلامه د جدي 4مه په همدې ورځ د سرو لښکرو یرغل یادیږي. باور دا دی چې افغان ولس تل میړانه کړې، خو سیاسیونو بیا سیاست بایللی او افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړی. اوس غوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت مشران دې د تیرو تجربو له تکرار ډډه وکړي. د 1950 کال د جدي په 4مه د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ چې په پایله کې په میلیونونه افغانان مهاجر او شاوخوا 1.5 میلیون نور شهیدان شول او څه باندې 1 میلیون نور معلول شوي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیري پوره 42 کاله تیر شول، خو دا ورځ ځکه افغانانو نه ده هیره کړې چې له میلیونونو افغانانو یې قرباني اخیستې. په افغانستان کې واقعا 4مه د جدي 50 کال د اتحاد جماهیر شوروي یرغل ورځ ده او دا د افغانانو د ذهن نه ووځي، دا د تجاوز ورځ ده، د تعدي او د ظلم ورځ ده. بیا په نتیجه د دې تجاوز کې خو داسې سو چې په میلیونونه افغانان مهاجر سو، څه کم 1.5 میلیون پکې شهیدان سو، څه د پاسه 1 میلیون معلول و معیوب سو. نو ولی نتیجه دا و الحمدلله چې د وطن د اشغال نه خلاص سو. له هغې وروسته چې افغان ولس د 9 کلن جهاد او سرښندنو پر مټ سرې لښکرې ماتې کړې او جهاد یې بریالی کړ، خو هغې موخې ته ونه رسېدل چې د اسلامي نظام ټینګښت یادېده او لامل هم د هغه مهال سیاسي مشرانو نه خپلواکي یادېږي چې د هیواد د آبادۍ لپاره یې نه درلوده. زه د عدم سیاسي بصیرت ګڼم. افغانان متاسفانه ولس درته نه وایم، ولس قربانی ورکړي. د سیاستمداران هغه که چپ و او که راست و متاسفانه دوی دا کامل استقلال دوی نه درلوده چې د وطن د آبادی او د آزادۍ لپاره بیا
یو بل ته انعطاف او گذشت وکړي. دلته بشپړه ازادي د افغانستان سیاسیونو نه درلودله، یو حکامو، بل دویم دا دی چې سیاسي بصیرت متاسفانه په افغانستان کې ډیر کمزوری دی. اوس له اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د امریکا له ماتې وروسته هغه ناکامې تجربې تکرار نه کړي چې پخوانیو جهادي مشرانو د روسي ځواکونو له ماتې وروسته ترسره کړي وي او افغانستان یې 40 کاله د اور په لمبو وسوځاو. اوسنی چې دا اوس وختو کې چې موږ بل سوپر طاقت ته چې هغه ایالات متحده امریکا ده چې ورسره د دوی نور ملګري چې متحدین چې ناتو ده هغوی هم په افغانستان کې تازه شکست خوړلی دی او اوس دلته اسلامي امارت قایم شوی دی. الله دې وکړي چې اسلامي امارت هغه پخوانی چې د مجاهدینو رهبرانو کوم تجربې تکرار کړي هغه دوی تکرار نه کړي. اوس چې اسلامي امارت راغلی دوی ته مې توصیه او مشوره داده چې دوی د زغم نه کار واخلي، د انعطاف نه کار او د تیرو تجربو نه درس واخلي. دې کې شک نشته چې انقلاب ګټل، نظام ګټل ډیر اسانه دی، موږ تجربه لیدلې ده، ولی ساتل ډیر مشکل دي. ساتل په انعطاف او گذشت کېږي چې تر اوسه طالبان لا لږ ښه روان دي، یعنی تر اوسه زغم شته دی، گذشت شته دی. اسلامي امارت هم ډاډ ورکوي چې له تیرو ټولو تجربو یې زده کړه کړې او له نړۍ سره به په یو پاخه سیاست تعامل ته لاړ شي. اسلامي امارت د یو ډیر پوخته او عمیق سیاست او پالیسي او موقف له مخې څخه له نړیوالو سره تعامل ته آماده ده او د خپل هیواد د ملي ګټو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې له یو متوازن سیاست له مخې څخه له دنیا سره مخ ته ځي او په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړو د مخکینیو تجربو له مخې څخه همدارنګه د خپلو عملي تجاربو له مخې څخه خپلو هغه تعهدات او خپلو هغه اصلي غوښتنو او ارزښتونو ته ژمن ده. په تیره یوه پیړۍ کې د نړۍ دریو زبرځواکونو د خپلو قدرتونو په اوج کې پر افغانستان یرغل کړی چې وروستی هغه یې امریکا او د ناټو په چوکاټ کې متحدین وو. افغان ولس بیا دغو ټولو یرغلګرو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. په کونړ د پاکستاني لوري راکټونو ولسونه اړ کړي چې خپلې مینې خوشي کړي او نورو خوندي سیمو ته لاړ شي. خلک وایي ګڼې ورځې وشو چې په دغه ولایت د پاکستان له لوري راکټونه ورول کیږي. طالب ځواکونو د پاکستاني ځواکونو بریدونو ته ورته عکس العمل ښودلی او د هر برید ځواب یې په برید ورکړی دی. لوړپوړي طالب مسؤلین چې سیمې ته د څار لپاره تللي وایي ګاونډیتوب ته ژمن دي خو له دې وروسته د هر برید ځواب په برید ورکوي. دا په نظامي وسایطو او سرتیرو بار موټرونه د کونړ ولایت هغه سیمې ته روان دي چې له څو ورځو پرې پاکستاني لوري اړانده راکټونه راوروي. شلتان، سرکاڼو او دانګام ولسوالیو باندې د 2 اونیو راهیسې دا بریدونه دوام لري. د پاکستاني لوري په بریدونو کې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او سلګونه کورنۍ دې تړل شوي چې خپلې مینې خوشي کړي او خوندي سیمو ته کډه شي. په دې کورونو د پاکستاني لوري راکټونه لګېدلي دي چې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي هم دي او د درملنې په موخه اسداباد ته لیږدول شوي. توپونه راورېږي چې زموږ د کونړ ولایت زیات شمېر هیوادوال زخمیان او شهیدان شو، حتی خپل کورونو پرېښودو ته هم مجبوره شو. طالب ځواکونو هم د پاکستان د دغې کړنې د مخنیوي لپاره د دیسي توپونو ګزارونه کړي دي. په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید کلو اردو قوماندان ابو جانا د شلتن ولسوالۍ چوګام ته ورغلې. وایي له ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي خو په داسې حال کې چې هغوی ملکي وګړي په نښه کوي دوی هم زغم نشي کولی او اړدي جواب ورکړي. هغه خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی دی. وایي د ډز جواب به په ډز ورکړي. په دې موږ خاور باندې تیاری کوي او موږ توپونه راولي او دې ته موږ خامخا بیا جواب ورکړو او د دې توپونه په خپله خاور باندې موږ بیخي زخمرای نه سو ځکه زموږ ډېره قیمتي خاوره ده او په دې مسله کې ډېر شهیدان مو کړي دي. دې بعد که دوی زموږ کلي ودي یا زموږ ساحه ودي نو بیا هېڅ دا اجازه نه ورکوو. خو ګاونډیتوب ورسره غواړو خو دغه شیان دي چې زموږ خاور باندې تجاوز کوي یا توپونه راولي یا به خامخا موږ حکومتونو ته جواب ورکړو هېڅ اجازه نه ورکړي موږ یا توپ راولي. د کلو اردو له مشر سره په یاد سفر کې د کونړونو ولایت د 2مې پلې لیوا قوماندان هم ملتیا کوله. دی وایي د لیوا سرتیري به هره شیبه دې ته چمتو وي چې د خپلې خاورې او ولسونو ساتنه وکړي. دی زیاتوي چې موږ غواړو د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره سالمې اړیکې ولرو خو راشه درشه وکړو خو هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې زموږ ارزښتونه او خاوره تر پښو لاندې کړي. پاکستان طرف نه زموږ په هیواد باندې هغه اړانده ګزارونه راغلل. د هغې مقابله کې الحمدلله موږ د اسمار کنډک نه او د لیوا نه موږ ډېر توپونه وویستل
او پاکستان هم په نښه کړی د هغې پوستې هم په نښه کړي دي خو البته موږ ټولو ګاونډي هېوادونو سره ښه روابط لرو خو که چا موږ د هېواد د ایستلو دپاره یا موږ هېواد باندې څه ګزار وکړو نو هغې دپاره انشاءالله موږ آماده یو چې ښه تن گزار ورباندې وکړو موږ په لیوا کې هم مجاهدین آماده دي او سرحدي لیوا کې هم مجاهدین آماده دي د مشرانو قومندې او د مشرانو امر ته په انتظار دي په ختیځ کې د ډیورنډ په فرضي کرښه په دې وروستیو کې د پاکستاني لوري له ګڼو سرغړونو وروسته د طالب ځواکونو زغم پای ته رسېدلی او هر شیبه امکان شته چې د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني لوري سره جګړه وشي. تېره ورځ د دفاع وزارت سرپرست لوی درستیز هم د فرضي کرښې یو شمېر سیمو ته د ارزونې په موخه راغلی و او پاکستان ته په اشاره یې وویل که هر څوک ګاونډیتوب ته درناوی نه کوي په وړاندې به یې په ورته چلند پیل وکړي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، کونړ. کندوز کې پر زرګونه بېوزله کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. یاد ولایت کې تازه له 22,000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې د اسلامي امارت تر څارنې لاندې سروې شوې وې. مسؤلین وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د 18,000 نورو کورنیو سره هم د مرستو ویشلو لړۍ پیل شي. دا د هغه مرسته څلورم پړاو دی چې پر مټ یې د هرې کورنۍ سره یوه بورۍ وړه، غوړي، دال او څه ناڅه نغدې پیسې ورکړل کیږي. کندوز والي مولوي نثار احمد نصرت راغلی او د مرستو د ویش لړۍ له نږدې څاري. کندوز کې د شاوخوا 22,000 هغه کورنۍ سره مرسته وشوه چې په تېرو 3 میاشتو کې د بېلابېلو موسساتو له لوري سروې شوي وي. پخوا به دغه مرستې ډېری زورواکانو او هغه کسانو اخیستې چې په دغه موسساتو کې به یې پیژندګلوي درلوده، خو اسلامي امارت وایي دا مهال مرستې د دقیقې سروې له مخې د دوی تر څارنې لاندې ترسره کیږي او حقدار ته سپارل کیږي. وخت په وخت موږ مؤسساتو ته خبرې کړې دي، دوی سره مجلسونه لرو، نو انشاءالله موږ به څومره غریب خلک دي کوشش کوو چې دوی ټولو سره همکاري وشي. دوی څومره مشکلات دي او په وخت سره دوی مشکلات ته موږ رسیدګي وکړو، دا دوی ته اطمینان ده، دوی د انشاءالله تشویش نه کوي. خلک چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوښ دي، خو دا چې اقتصاد یې له صفر سره ضرب دی د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. خو دا ځل یې وړه راکړه، غوړی راکړه او مخکې ما اخیستي وو دال وو او وړه دغه شیزونه و، دا څلورم مواد ماکنه دیگه بریش که ماکنه چیزی زمستانه که ماکنه غذا خوردنی ابتی قیمتی میشه غریب بخورو امارت اسلامی خواهش میکنیم کسایی که اقتصادشان ضعیف است یگان جای ثبت راستر نشده دیگه اونا هم ثبت راستر کنه، انشالله در وقت زمانش میرسه. ما از امارت اسلامی خوش هستیم. د دغه خیریه موسسې یو تن مسؤل بیا وایي پرته له دغه 22,000 کورنیو دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې به بله سروې پیل کړي چې پر مټ به یې شاوخوا 18,000 اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. غټ نور پروګرام هم نیولې پر ریاست اقتصاد سره خبره وکړه، هغه هم پیژنې کېدای شي موږ د داسې 15,000 کسانو شاوخوا نور د شپږ میاشتو لپاره خپل کومکونه ادامه ورکړي. کندوز چې په تیرو جګړو کې د هیواد په کچه خلکو ډیر زیانونه لیدلي، همداراز په بیلابیلو برخو کې مرستو ته هم تر نورو ډیر اړتیا لري. کندوز والي ډاډ ورکوي چې د یو منظم پلان له مخې به دغه ولایت کې ټولو اړمنو کسانو سره په تدریجي ډول مرستې وشي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. او دا هم یو سپورتي خبر. افغان 19 کلنه کرکټ لوبډله سبا د هند لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي. د اسیا جام په لړ کې افغان لوبډلې 2 لوبې ترسره کړي چې یوه پاکستان ته بایللې، خو امارات لوبډلې ته ماتې ورکړې. افغان لوبډله د اسیا 19 کلنو جام په لومړي ګروپ کې قرار لري چې 2 نمرې لري او د لوبډلو په درجه بندۍ کې بیا 3م ځای کې قرار لري. هند لوبډلې هم 2 لوبې ترسره کړي چې یوه یې بایللې او یوه یې ګټلې. که افغان لوبډله هند لوبډلې ته په دې سیالۍ کې ماتې ورکړه نو بل پړاو ته یې تګ یقیني کیږي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.